محترم مسلمانانو خویندورونو که تاسو مالدارېدل غواړئ د رمضان المبارک کې دا وظیفه خامخا شروع کړئ انشاءالله العزیز چې څومره مالدار خلک دي هغوی به ستاسو صفتونه کوي. یقینا که محترمو داسې ناشنا وظایف دي، داسې عجیبه عجیبه وظایف دي چې انسان دغه وظایف کوي نو الله پاک په دې کې ډېر زیات تاثیر اچولی دی. دومره اثر به کې الله پاک اچولی دی چې د انسان محترمو دا حیرانېږي ورته. نو که ستاسو حاجت وي نه پوره کېږي، تاسو مال دولت د هغوی پریشاني وي، یا دغه رنګې ستاسو مال او دولت په کار وي، نوکري روزګار کاروبار په کار وي او دا نه میلاویږي، نو د تاسو سره نن یو ناشنا او عجیبه وظیفه شیر کوم. کوشش وکړئ دا وظیفه د ژوند معمول سازه کړئ انشاءالله العزیز. د رمضان کې تاسو په دې وظیفې باندې شروع واچوئ، الله پاک به ستاسو ژوند کې ډیر زیات خیر او برکت پیدا کړي، الله پاک تاسو ډیر زیات مالداره کړي. محترم مسلمانانو د خاص اجازت لپاره ویډیو پوره ګورئ او کمنټ کې یو پیره د الله پاک نوم ولیکئ چې ستاسو کمنټ لایک کما انشاءالله العزیز بیا د هغې نه بعد تاسو ته دې وظیفې اجازت میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو، امید در کوم چې تاسو ټول ټیک ټاک د صحت په جامو کې وئ او د رمضان المبارک قیمتي لمحې دا به ستاسو په ژوند کې شروع وي او دغه رنګې تاسو به د هغې نه لطف اندوز کېږئ. د رمضان په دې مسلسل د الله پاک رحمتونو راورېدو په دې میاشت کې د تاسو یو ډېره زیاته قیمتي او بېشبها وظیفه محترمو در کوم تاسو ته چې په داسې مسلسل رحمتونو راورېدو کې تاسو را وظیفه وکئ انشاءالله العزیز. الله پاک به د ژوند هر یو ارمان دا به پوره کړي. او استاد محترم هغه فرمایي چې دا کوم وظایف دي، دې وظایفو ته داسې لارې معلومې دي چې انسان ورته حیرانېږي. دا وظایف هغه ځای نه کار شروع کوي چې کوم ځای کې د انسان عقل دا کار پرېږدي، کوم ځای کې چې انسان هتیار وار ته چې یاره دا نه کېږي، هغه ځای نه بعد بیا محترمو د وظایفو دا کار شروع کوي. وظایف محترمو داسې دي چې الله پاک وایي که چېرته یونس علیه السلام ذکر نه وی کړی نو د مۍ د خېټې نه به الی یوم یبعثون تر قیامته پورې ما به دی نه وی ایستی. نو په ذکر سره محترمو ډېر کار کېږي. د دواړو جهان سردار الله یو صحابي راغلی د الله رسول ډېر زیاته غریب هم څه وکړه او د ذکر تلقین وکړو. نن د تاسو محترمو یو ناشنا صورت هم د قرآن مجید، تاسو پرې ترتیب او طریقه کار باندې عمل وکړئ انشاءالله العزیز. انشاءالله الله پاک به ستاسو رزق کې، کاروبار کې، مال او دولت کې برکت واچوي. د رمضان المبارک ډیر زیات عجیبه او ډیر زیات ناشنا شپې او ورځې شروع دي. نو په ذهن کې مې عمل راغلی او راځئ دوی سره شریکه کړم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په تاسو کې بهترین انسان هغه دی خیر الناس من ینفع الناس. په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې بل چا ته فایده ورکوي. نو کوشش وکړئ چې که ویډیو مو خوښ شوي په خپله هم وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ، د هغوی هم د داسې قسم وظایفو نه فایده دولي. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کوم زموږ عمل دی، کوم طریقه کار دی، کوم وظیفه ده، هغه تاسو ته په سکرین باندې دا لیکمه چې صحیح حساب کتاب به کوو، صحیح حساب کتاب به نه کوو، کوم صورت ویل دي، سوپر ویل دي، سوپر ویل نه دي. انشاءالله العزیز څومره وخت لپاره ویل دي پوره تفصیل او د هغې ډیټیل تاسو سره شیر کوم. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده نو دا د سورة المدثر وظیفه ده او سوره مدثر دا تاسو راواړوئ 29 سپاره سورة مزمل پسې ده. سورة مزمل پسې کوم سورت دی یا ایها المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطهر، دا سورت دی. دې ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به دا روزانه 3 پیرې وایئ او که نورې اسانه وایئ روزانه 1 پیره وایئ او څومره وخت تاسو مدثر وایئ دا به تاسو وایئ پوره زندگی. بس ځان له یو ټایم خوښ کړئ او که د سهار لمانځه نه بعد وی، که د ماسپښین هغې نه وی، که د مازدیګر هغې نه، که ماښام هغې نه وی، که مخکې ته وی، که ماسخوتن وی، چې کله هم ته وی
نو سورت مدثر دا یو پیرا پورس کی خامہ ہوایا انشاءاللہ العزیز برکت بداوی چې الله پاک به تعالی د تابه د دې په برکت باندې دومره مالدار کی چې کم مالدار انسان وي هغوی به هم ستا صفتونه دا شروع کی نو ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به یولس پیر درود شریف ووایئ بیا به د هغې نه بعد یو پیر صورت مدثر ووایئ بیا به د هغې نه بعد تاسو یولس پیر درود شریف ووایئ بیا به د هغې نه بعد تاسو روزانه د خپل حاجت دپاره د مطلب دپاره مقصد دپاره د مشکل دپاره چې سم وي د هغې دپاره به په ښه طریقې سره محترمه دعا دا به کولی شي انشاءالله العزیز رمضان المبارک میاشت ده تاسو یو عمل کوئ نو یو عمل به ستاسو په اویا باندې وي کوشش وکړئ د قرآن مجید تلاوت هم سره کوئ د منځونو اهتمام کوئ او د روژې خاص خیال دا وساتئ الله پاک دې ستاسو وظیفې دا قبول کړي الله پاک دې ستاسو روژې دا قبول کړي دغه رنګې تراویح دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت ذکر فکر نور اعمال تمام هر څه الله پاک ستاسو پوره کړي او الله پاک دې زموږ او تاسو ټول نه راضي شي الله پاک مو خوشحال آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته